محترمو کتونکو، نن زه تاسو ته یو ناشنا وظیفه یم. کم سړی دا غواړي چې زما د ټول حاجتونه پوره شي او څومره خراب حالات دي د خراب حالات د الله پاک ټیک کړي. بس یو وظیفه دې وکړي، یو څو ورځې دې وکړي، انشاءالله العزیز ټولې فیصلې به ستا په حق کړي. چې څه ته ویل غواړي او کوم څه ستا حاجات وي یا څومره ستاسو مشکلات وي، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو په حق کې په یو څو ورځو کې محترمو دا فیصله وکړي. وظیفه وکړئ په یقین سره، دغه رنګې د زړه په توجه سره، انشاءالله العزیز الله پاک به حالات دا بهتر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې او درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې. الله پاک دې زموږ استاد ټول حالات دا بهتر کړي او الله پاک دې زموږ استاد ټول حاجات پوره کړي. څومره چې مسائل دي مصائب دې الله پاک دې دا ټول ختم کړي. الله پاک دې زموږ کتونکي د هر قسمه شرورونه فسادونه او دغه رنګې د خرابو حالاتونه وساتي او الله پاک دې له زندګۍ اسانه کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته منفرد او ډېره زیاته یونیک وظیفه ده، ناشنا وظیفه ده. په دې بیس باندې ناشنا ده چې هم دا وظیفه کړې ده، الله پاک ورته ډېره زر خوشخبري دا ورکړې ده. د یو څو ورځو په عمل سره ستاسو حالات به الله پاک دا بهتر کړي. چې ته سم غواړې الله پاک به ستا په حق کې فیصله وکړي. دومره ناشنا وظیفه ده. یاد ساتئ که په کور کې ستاسو سحر وي، که په کور کې جادو وي، دغه رنګې بد نظر وي، د هغې لپاره که یو څو ورځې دا وظیفه وکړی شي، انشاءالله العزیز جادو بد نظر سحر دا به الله پاک ختم کړي. از وخت کې د رزق ډېره زیاته مسله نن سبا زموږ په وطن کې روانه ده او رزق ډېر زیات کم وي. نو که دا وظیفه وکړی شي، مسلسل وکړی شي، انشاءالله العزیز الله پاک به حالات بهتر کړي. الله پاک به داسې حالات محترم بهتر کړي چې دی به وایي چې اوس چاله پیسې ورکړم. دغه رنګې د نوکرۍ دپاره که موږ دا وظیفه وکړو او دغه رنګې د خپل د ژوند معمولي څاڅکو روزانه کوو، الله پاک به ښکلي ځکې نوکري راکړي او دغه رنګې د هغې سیلري، د هغه د سټاف، د هغه د څومره ایم ډي پرنسپل ټول به د دې انسان په حق کې دا وي. نو کوم ځای کې د انسان عقل کار پرېږدي، نو هغه ځای نه محترم بیا وظایف خپل کار کوي او بیا خپل کار ورکوي. نو وظایف ډېر زیاته ناشنا دي، خو دا لږ محترمو د زړه یقین غواړي، د زړه اطمینان غواړي. په سکون سره چې وظیفه وکړی شي او یقین وي، انشاءالله العزیز الله پاک د انسان اوري. الله پاک کوي دا ټول انسانان زمان او غواړي او هر یو سړی د خپل وس مطابق د خپل چاهت او منشا مطابق زمانه غواړي. ځکه د ټولو خلکو ته په یو ځل باندې ورکړه حکم، زما څومره خزانې دي، په دې خزانو کې کمی نه راځي. الله پاک په خزانو کې کمی نه راځي، الله پاک په غوښتو باندې خوشحالېږي. خو موږ د الله پاک نه غواړو نه او موږ د الله پاک نه تمه ساتو نه، موږ د دنیا د خلکو نه تمې ساتو، د دنیا د خلکو نه غواړو. چې کله موږ د الله پاک نه یو څیز وغوښتو، انشاءالله العزیز موږ تاسو ته په احسن طریقې راکړي. کله ماشوم ته پیسې نه میلاویږي، کله ورته خوراک نه میلاویږي، د ماشوم د خوښې څیز نه میلاویږي، نو ماشوم په ژړا شي او په ژړا باندې دا څیز حاصلوي. نو که موږ هم د الله پاک نه یو څیز غواړو، لومبی دا پکار ده چې الله پاک ته خزارې وکړو، الله پاک ته ووایو. که بیا هم نه کېږي، نو موږ دې وژاړو الله پاک ته، په خپلو ګناهونو باندې توبه وباسو او الله پاک ته ووایو چې یا پروردګاره دغه ګناهونه راله معاف کړه، د کومې ګناه په وجه باندې ته زما دا سوال نه قبلوي.
د کمې ګناه په وجه باندې ته زما نه حفی اقه ګناه مال معاف کا او زما د ټول مشکلات دا ختم کا حاجت پورا کا ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ استادو حالات دا بهتري تاسو یو ځل دا وظیفه وکړئ به تماشا کو چې الله پاک څنګه تاسو حالات دا بدلی د ایمان د ترقۍ لپاره دا وظیفه ډیره زیاته بهتر ده چې څوک دا وظیفه په اخلاص باندې کوي الله پاک بوله کامل ایمان ورکي الله پاک بوله پورا زندگی محترم دا سازه کی دغه رنگي وظیفه دا سدا یا رب موسی یا رب کلیم بسم الله الرحمن الرحیم یا رب موسی یا رب کلیم بسم الله الرحمن الرحیم پیدا وی یا رب موسی اے د موسی علیہ السلام رب یا رب کلیم اے د موسی علیہ السلام رب کلیم موسی علیہ السلام سره الله پاک دا خبر کړی دی یو قسم نه الله پاک توجه حاصلولو لپاره یا رب موسی یا رب کلیم دا بوایو بیا بسم الله الرحمن الرحیم پسې وایو دا محترمو تقریبا 200 او یو پیرا دا بوایو 701 پیری با دا بوایو یا رب موسی یا رب کلیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې موسی علیہ السلام په کوه تور کې الله پاک سره ملاقات کو او دغه رنګ الله پاک سره خبرې وکړلې نو کومه د الفاظ شروع کو الله پاک با منګو تاسو سره خبرې لازمان کوي او الله پاک به زموږ تاسو اوري د دې سره سره سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل دا سورۃ الفیل سورۃ دا روزانه 41 پیری یو سلوی پیری د دې وظیفې سره تاسو وظیفه کوي ان شاء الله العزیز ان شاء الله الله پاک به زموږ استادو حالات دا بهتر کړي کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپل مو کوي مرګرو سره هم شیر کړئ ان شاء الله العزیز الله پاک به زموږ استادو حالات دا بهتر کړي او وظیفه مخکې مرګرو سره شیر کړئ چې هغه هم داسې قسم لا وظایف نه پیدا وایي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته